السلام علیکم ګرانو کتونکو زیم واجد خان او تاسو په دغه ټیم کې ګورئ پرایم ډیجیټل. مونږ د پیښور د مسایل حواله سره یو څو خبرې کوو. مونږ سره په دغه ټیم کې سینیئر صحافي عمران یوسفزئی صاحب موجود دی. د سره هم د دې حواله سره خبرې کوو چې دی د مسایل حواله سره دی سوال غواړي. السلام علیکم سر. جی وای سلام واجد څنګه تاسو ته پته سر جی لګ دا خو راته وایي چې په پیښور کې مسایل ورځ په ورځ چې کوم دی سیوا کیږي، وجه څه ده سر؟ واجد ډیر مننه، ډیره شکریا او ډیره شکریا تاسو د پرایم ډیجیټل هم. بیسیکلی د پیښور او د خیبر پختونخوا چې کوم مسایل زیاتیږي هغه وجه دا ده چې سنجیدګي نشته. هغه ختمول لپاره ګوره جی یو مسله وي او یو هغه حل وي او هغه حل یو ذمہوار وي چې څوک به دا مسله حل کوي. نو بنیادی طور باندې کومه د خیبر پختونخوا د پیښور خبرو کو نو د دې چې کوم مسایل دي هغه حل ذمہوار حکومت او بیا د حکومت لاندې چې کوم ادارې دي مختلف مسایل حواله سره مختلف ادارې دي چې هغه حل کولی شي. اوس هغه حل کولو کې هغه څومره سنجیده دي، څومره زیات سیریس دي او څومره زیات طریقې سره او سنجیدګي سره هغه مسله حل کوي، دا یو امپورټنٹ کوېسچن مارک. بیسیکلی کومه د خیبر پختونخوا د پیښور خبرو کو نو ډیر غټ غټ مسلې دي، خو بنیادی یو څو مسلې به تاسو وایم چې یو خو امن او امان مسله ده. جی بالکل ټیک شو جی. پیښور کې کتا سو ډیر ګرانیو کوي پاکستان کې بلکې پورا خبر او کما ډیر زیات ګرانی وي، خو چې معاملات خوي، کاروبار خوي، حالات خوي، ټیک شو نو خلک افورد کولی شي. نو اوس یو سایډ ته ګرانی هم زیاتیږي لګیا دی، بل طرف ته کوم وګورو نو هغه کې چې کوم امن او امان صورتحال دی هغه هم روز پر روز خرابېږي. کومه خیبر پختونخوا مختلف ډسټرکټس وګورو نو آی روزل ته کې سدا سے واقعات کیږي چې هغه ډیر زیات مسایل نور هم سیوا کوي. بل طرف کوم وګورو نو د سکلو بو د ګیس د بجلی لوډ شیډینګ یو وخت بو واجد چې ګرمي بو نو د بجلی لوډ شیډینګ بو ګیس بنو بالکل بالکل داسې. بیا یو وخت راغو چې را یخني بو نو هغه کې دا بجلی لوډ شیډینګ بنو د ګیس لوډ شیډینګ کله کله کې دو. اوس هغه موسم نه خبره وته ده، یعنی ګرمي دا کا یخني دا کا هر څنګه موسم ده ګیس بنئ بجلی بنئ. ګوره دې ټول غټ خبره ده چې کوم ډپارټمنټ د ګیس ورکولو ذمہوار دی، یعنی سوی ګیس والا هغه دفتر کې سلندر خرڅي. دا یو ډېر غټ ایشو ده. هغه دفتر سلندر خپل خرڅي، جی په خپل خرڅي دا ال ان جی والا سلندرز دي او هغه طریقې کار هم شته دی. هغه طریقې کار دا چې تاسو به وځي تقریبا 7000 7.5 روپے هغه ډاون پیمنٹ دی، هغه سلندر په تاسو درکې بیا د میاشتې 3200 داسې هغه قیمت دی. نو هغه تاسو چې خالی شي بیا ریفیل کوي. بنیادی وجہ دا ده چې ګیس نشته کم زنه ریفیل کیږي دا چې دلته کې د دې سیستم نشته دی ابتاباد نه چلتا زما په خیال دا ریفیل کیږي ولا ایجنسی دلته دلته کې دا. نو بنیادی طریقہ یا بنیادی هغه وجہ خدا ده چې هغه سہولت ورکړي. نو سہولت خو ګیس په صورت هم ورکول شي، خو اوس ټول غټه مسله د بل راځي. ګیس به مخکې یو وخت به چې 80 روپے 180 روپے 200 روپے ډیر زیات به نو 250 300 500 روپے نه زیات بل نه راغلی، ډیر زیات یخ موسم کې هم. اوس که تاسو هغه ټایم کې تاسو ته یاد دی نه هیټرې بم لګېدلی وي، بالکل به لګېدلی مطلب ډیر زیات استعمال به ټیک شو جی. هغه نه پس چې کله دا جنریټر والا سیستم شروع شو، جنریټر هم هغه ګیس باندې لګیږي. نو هغه نه پس زما دا خیال چې دا ګیس هم کم شوی دی. هغه نه بس اوس که تاسو وګورئ نو نورمال بل چې دی هغه 7000 6000 8000 5000 روپے راځي. ګیس وی او کنه وی هغه سره څه کنسرن نشته دی، ټیک شو جی. ګیس ته او کنيشته بل راځي او بل سره بیا تاسو بل به هم جمع کوي، بیا ور سره چې ګیس نشته دی نو هغه یو موټر لګي صحیح او ګیس راکاږي والا هغه به هم تاسو لګوي، ټیک شو. چې ګیس هغه بیا بجلی سره چلی هغه تاسو میټر هم چلی دی. غبارې خلکو ساتلی دي، هغه ډیر خطرناک، هغه ډیر زیات خطرناک دی. اکثر سلندر کې بلاست کیږي، دا بلون سی دي، دا ډیر زیات خطرناک دی. مجبوری ده کنه خلکو، مجبوری خلک بس کوي. ګورې یخنی دا اوس دومره یخنی کې
چې خلک اودس دپاره مونځ دپاره ګرمې اوبه پکاري ګرمې اوبه پکاري لمبلو دپاره کپړې جامې د هغه لوښې دا وینځلو دپاره نو خلک به څه څه نه څه خو به هغه طریقې کار وباسي نو نورې ډېرې مسلې دي پېښور کې او ټوله غټه مسله دا ده زما په خیال کې چې هغې مسلو حل کولو والا چې کوم خلک دي هغه سنجیده نه دي ګورې چې کوم مسله چې ستاسو علاقه کې حل کېږي هغه ستاسو عوامي نماینده حل کوي بلدیات والا کوي هغې سره ډو پیسې نشته نشته دی هغې تقریبا څلور کاله شوي دي داسې دی بالکل چې دا بله بلدیات مشکل د هغې زما خیال expire شي پوره شو جي بله مشکل پوره شي دې نه اندازه وکړئ چې هغې دومره غټ ټینیور تېر کو بغیر د پیسو بالکل اوس هغې خلکو نه ووټ اخیستی دی هغې کور ته ورپسې تللی دي ور یې ډزولی دی چې ماله ووټ راکړې زه به ستا کار کوم بالکل اوس چې چا ووټ والا ورکړی دی هغه ورله ځي نو وایي ما خو تاله ووټ ورکړی دی تا خو ماله کار نه دی کړی دا بیلې یو لانجې دي خبرې دي کیسې دي دا شیونه ډېرې مسلې دي هسې عمران صاحب مونږ لکه چې کوم تاسو ګورئ ماشاءالله صحافت کې مونږ هم ګورو که نه سیاسي مخالفت پکې ډېر زیات دی دې کې تاسو څه ویل غواړئ ګوره جی سیاسي مخالفت د بلدیات یادوي دواړه جی ګوره جی بلدیات کې خو بالکل داسې شوی دی دا یو بدقسمتي ده زموږ چې کم خلکو د دې اکټ جوړ کړی و هغې کې بیا راتو رات ترمیم هم شوی دی ستاسو په ذهن کې وي ټیک شو هغه وجه دا وه چې هغې خپل چې کوم ناظم و هغه نه و ګټلی نو دا شیونه داسې دي چې هغې مطلب هغې او وجه دا وه چې اوس خو زموږ مخالفین راغلي دي په اقتدار کې نو که دوی له مونږ دا پیسې ورکوو دوی له مونږ دا سہولیات ورکوو او د دې خلکو دا مسلې حل کوو نو سبا خو د دې سټرنګ جوړېږي سبا خو د دې ووټ بینک به مضبوطېږي نو سبا چې مونږ الیکشن کوو بیا به مونږ څنګه ګټو نو دا شیونه داسې دي که نه چې مطلب یو سنجیدګي نه ده او بل ټوله غټ خبره دا ده چې هغه سیاسي مخالفت هغه بیا هر شی کې تاسو ته ښکاري بالکل هغه که بلدیات وي که هغه نورې ایشوز وي که نور سیکټرز وي هغې کې تاسو سیاسي مخالفت هم ښکاري او دا وجه ده چې د خلکو مسایل نه حل کېږي ګرانو کتونکو تاسو د عمران یوسفزۍ صاحب خبرې واورلې او ډېرې ښایسته خبرې وکړلې دې کې ډېر داسې ایشو دي چې هغه ډپارټمنټ د چا چې ذمهواري ده هغې بالکل سنجیده نه دي د دې د وجې عوام خوار او زار دی